الشیطان مخکې د دې وضاحت شوی و تحریم د شرابو په دریو مرتبو کې راغلی دی. اول کرت آیات نازل شو چې شراب او په جواره کې ستاسې نقصانونه هم دي او پیدې هم دي. نقصان هم پکې دی، پیده هم پکې ده، خو د پیدې نه نقصان ډیر دی. نو څه خلک دې وخت کې منع شو، وایي چې نقصان پکې ډیر دی نو څه کوو. دویم مرتبه کې آیات نازل شو چې کله مونځ کوئ مسلمانانو نو په نشه کې مانځه ته مه نږدې کېږئ چې شراب دې څښلي. لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا. نو په دې ډېر خلک منع شو چې نشه راباندې راولوړو سکینو. دریم نمبر د سورت مائده آیات دا نازل شو د بوتانو انصاب ودرولې شوي ته وایي هغه چې دی ودرولي و بوتان او دی به له عبادت کوو. انصاب ودرولې شوي دون الله، د الله نه سوا ودرولې شوي بوتان 360 بوتانی په بیت الله کې ودرولي وو. د هرې ورځې د عبادت جدا بوت و. والازلام او غشي معلومول، تقسیم معلومول په غشو باندې. پرون تیر شو چې غشو باندې به خپل قسمت معلوماو. هوبل کې با هوبل چې کوم بوتو د هوبل په دربار کې با یو ګوډه پروتو هغې سره به یو ملنګ ناستو او درې قسمه غشي به پکې وو. په یو به یې لیکلي وو امرني، په بل به یې لیکلي وو نهاني، دریم به خالي وو. چا چې به څه کار کاوه نو هغه به ورغی هغه ګوډي ملنګ به هغه غشی رایستو. چې کله به راووته چې امر کړی دی نو خوشحاله به شو، شکرانه به یې ورکړه، روان به شو. چې نهي به راووته نو وایي دا کار مه کوه، په دې کې خیر نشته دی. او چې تش به راووتو نو بیا به یې لاس دننه کوو. نو تقسیم به معلومو الازلام په غشو باندې. نو شراب، میسر، انصاب، عبادت غیر الله او ازلام په غشو باندې خپل قسمتونه معلومول. رجس من عمل الشیطان، دا پلیتی او دا کار دی د شیطان. اوس زمونږ نورې طریقې دي کنه. شراب حرام، خو د شرابو دپاره موږ داسې طریقې جوړې کړي دي چې هیلې موله جوړې کړي دي اسلامي شرابو. میسر، جواري، په لوبو په دې کارونو کې موږ جواري شروع کړي د شرطونه ږدو. که ما وګټله دونه به راکې او که تا وګټله دونه به کې. په دې باندې کروڑونه او لکونه پیسې دام جواري ده. او انصاب د الله نه سوا د دې درګاهونو د دې نیکانو خلکو دا قبرونه چې دې له دا خلک ځي او دا عرسونه پکې چالو دي او دا عبادت کېږي، دا انصاب دي که نه. ازلام قسمتونه معلوموي په غشو باندې. نو اوس یې نورې طریقې دي نو خپل قسمت معلوموي په مختلفو طریقو سره. چې لار کې ورسره څوک ښه سړی ملګری شي وایي یاره ته مې ولیدلې، زه پلاني کار پسې ځمه، دا کار به مې وشي. او چې سار را پاڅېږي او ګس طرف ته مرغۍ لاړه شي وایي یاره نه ځمه، دا کار مې نه کېږي. او چې ښي طرف ته به مرغۍ لاړه نو وایي یاره دا کار مې کېږي، ځمه دا کار کومه. اوس دې خلکو نورې طریقې جوړې کړي دي قسمت معلوموي. چې یو سړی کور ته راغی نو خوږ شی به وله ورکې، تریو او تریخ شی به نه ورکې، ځکه وایي دا کور په دې باندې بیا تریخ کېږي. اول چې د کور ته ناوې راوستله نو څه وله ورکه؟ خوږ شی وله ورکه، خوږ شربت وله ورکه. ولې؟ چې دا کور پې خوږ شي. دا په دې نه کېږي، دا تقدیري خبرې دي. نو دا خبرې دې خلکو جوړې کړې دي چې کارغه آواز وکړي نو وایي د ښه زیری راباندې وکړه، د ښو زیری راباندې وکړه کارغه. نو کارغان یې په غیبو باندې پوه کړه د ښه زیری راباندې وکړه. نو دا
خبرې د خلکو د ځانه جوړې کړې دي، په دې باندې خپل قسمتونه معلوموي. ازلام رجس من عمل شیطان، دا ټول پلیت کارونه دی او دا کار د شیطان دی. د دې وجنه علماو تحقیق کړی دی، د ابو طالب رضی الله عنه نه دا قول نقل دی، دا شطرنج چې ورته وایي دا چې خلک کوي دا هم په جوارۍ کې راځي. او د سفیان ثوری نه نقل کړی دی چې دا ټول قمارونه چې خلک کوي، دا لوبې چې کوي او په دې باندې دا پیسې د یو بل نه اخلي، دا په جوارۍ کې راځي. او دا ماشومان چې لوبې کوي، پخوا به په دې غزانو باندې لوبې کولې، اوس یې په دې ټیکانو میکانو لوبې کوي. پیسې دا پیسې په یو بل باندې ږدي، یا په دې کرکټ کې پیسې ږدي یو بل باندې شرطونه ږدي، دا ټول په جوارۍ کې راځي. او دا هګۍ چې جنګوي والبیز التي تلعب بها الصبیان، تفسیر ابن کثیر، دا هګۍ چې جنګوي او په دې باندې لوبې کوي، تفسیر ابن کثیر لیکلی دی، دا هم په میسر جوارۍ کې راځي. نو دا کارونه د شیطان دی، فاجتنبوه، د دې نه ځان وساتئ، لعلکم تفلحون، د دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ. انما یرید الشیطان، یقینا غواړي شیطان، یوقع بینکم العداوه، چې واچي په منځ تاسو کې دشمنی. د شیطان کار دا دی چې واچي په منځ تاسو کې العداوه، دشمنی، والبغضاء، بغض او حسد، طرفګنی، پل خمر، په باره د شرابو کې، په وجه د شرابو. شراب چې وسکي نو دماغ به دې کار نه کوي، نو دشمنی بکې، عداوت بکې. فی الخمر، په وجه د شراب، والمیسر، او په کولو د جوارۍ. ویصدکم عن ذکر الله، او بندی تاسو لره د ذکر د الله نه، د الله د ذکر نه دی بندی. وعن الصلاة، او منځئ دي د مانځه نه، د ذکر د الله نه بند شي او د مانځه نه به بند شي. فهل انتم منتهون، نو آیا تاسو منع کیږئ که نه؟ چې کله دا آیات نازل شو نو صحابه عاملین خلکو سره په کورونو کې شراب پراته وو، لوښي ډک وو، هغه لوښي واړول، د خاورو لوښي مات کړلو، او د مدینې په کوڅو کې شراب روان شو. چا ځان سره تیار پرې نه ښودلو. واطیعوا الله واطیعوا الرسول واحذروا، تابعداري وکړئ د الله او تابعداري وکړئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم. واحذروا، او ویریږئ د الله نه. فإن تولیتم، که تاسو اعراض وکړو، فإن تولیتم، که اعراض وکړه تاسو، نو خبره دا ده چې حجت در باندې قائم دی. فإن تولیتم، که اعراض هم وکړو، فالحجة قائمة وثابتة علیکم، حجت تر باندې قائم شو، الله خبر کړلی چې اوس تاسو انکار کوئ، دا ستاسو نقصان دی. فاعلموا، پوشئ، انما علی رسولنا البلاغ المبین، چې بېشک زموږ په پیغمبر باندې رسول دي د دین ښکارا، د پیغمبر ذمواري بیانول دي. اوس که تاسو یې منئ او که نه. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، نشته پغه کسانو باندې چې مؤمنان دی او عمل کړي دی نیک په طریقه د پیغمبر، جناح ګناه، فیما پغه سکی طعمو چې دی طعام او خوراک کړي دی په ناپوهۍ، مخکې نه کړي دي. فیما طعمو من الخمر والمیسر، چې طعام یې خوړلی دی من الخمر والمیسر، جهلن په ناپوهۍ سره یا مخکې اذا متقوا، کله چې دی ځان وساتي بیا د دې په حرمت پس د علم نه ګناه نشته دی. فیما طعمو، چې مخکې خوړلی دي چې نه پوهېدل. اذا متقوا، چې کله ته ځان وساتو پس د حرمت د هغې نه، چې کله د تحریم خبره راله او بیا ته ځان وساتو، په تیر کې ګناه نشته دی. اذا متقوا، کله چې دی ځان بچ کړ د دې خمر او د میسر نه، و آمنو، ایمان یې راوړو د دې په حرمت باندې بعد العلم، دا عقیده و چې دا شی حرام دی. وعملوا الصالحات، او عمل یې وکړ نیک په طریقه د پیغمبر. ثم اتقوا، او بې ځان وساتو
من الخمر والمیسر د جواری او د شرابنا وآمنوا ایمان راول بجميع ما جاء به النبي سلام په ټول هغه دین چې پاغي باندې راتګ کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام. مخکې چې کوم خمر او میسر جواری کړی دا نو دی خو نه خبرو، نو چې کله اوس خبر شو نو ځانې متقو ځانې بچ که د شرک نه او ایمان راوړو پس په حرمت بعد العلم چې دا شیزونه حرام دي او عمل خپل درست کو او ځانې وساته د خمر او د میسر نه پاینده کی او ایمان راوړ په ټول دین باندې. ثم اتقوا دریم کرت تقوا ثم اتقوا بیزان وساتو د رجوعنا الى الخمر والمیسر بیت را ګرځېدلو. اول اتقوا ځان وساته د شرک، دویم اتقوا ځان وساته خمر او د جواری، ثم اتقوا او بیزان بچ کو د رجوع الى الخمر والمیسر را ګرځېدل خمر او شراب تا. واحسنوا نیکی وکړه او نیکی شروع کړه عمل خپل صحیح کو. والله يحب المحسنين یقینا الله پاک مینه کوي د نیکانو خلق سره. یا ایها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله. اے ایمان والاو خامخا الله امتحان کوي پتا سمانی بشین په یوشي سره من الصيد د ښکارنا تناله چې رسیږي ایدیکم لاسونه ستاسو ورماحکم او نیزې ستاسو. الله درمان امتحان کوي چې دې تستاسو لاس او نیزه رسیږي د دې نه بزان ساتئ په حالت حرام کې چې کله محرمي. لیعلم الله من یخافه بالغیب. الله درمانې دا امتحان کوي چې معلوم کی ښکاره کی الله من هغه څوک یخافه چیریږي د الله نه بالغیب په غیب باندې. الله وایي زه په تاسو امتحان کوم چې ما نه څوک یریږي. فمن اعتدى بعد ذلك چا چې زیته وکړو بعد ذلك پس د تحریم نه فله عذاب الیم نو د پاره د عذاب علیم درناک. نو ښکار په محرم باندې منع دی او که چا ښکار وکړو په حالت احرام کې نو په د باندې کفاره ده. کفاره به څه کوي؟ د هغې مناسبو چې څونه شی قتل کړی دی د هغې مناسب به په نورو سارو کې هدیه او صدقه ورکوي. یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم. اے ایمان والاو مه قتلوئ تاسو صید ښکار به نه کوئ وانتم حرم په داسې حال کې چې تاسو یې په حالت احرام کې احرام دې تړلی دی د حج او د عمرې نو اس قسم ښکار بنه کې. ومن قتله چا چې قتل وکړو منکم ستاسو نه متعمدا په قصد سره فعلیه جزاء نو په ده باندې جزا ده. جزا یې څه ده؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم. نو جزا په ده باندې ده سزا په مثل دغه چې د قتل کړی دی من النعم د څاروونه چې څونه شی وجلی دی نو یو فیصله کوونکی یو عالم به فیصله وکړي چې د دې په ځای باندې یو ګډه لال کا د دې په ځای باندې یو چیلی واخله لالې کا د دې په ځای باندې بچې هغه ورته څنګه فیصله وکړله نو جزا د هغې به په مثل د هغې چې د قتل کړي من النعم د څاروونه یحکم به ذوا عدل منکم. فیصله به کوي په دې باندې دوه کسان عادلان منکم ستاسو نه مسلمانان د عدل والا چې هغه کم شي سره دا شی برابر کو د هغې مناسبو بدله به ورکړي. ذوا عدل منکم خاوندان د عدل ستاسو نه هدیم بالغ الکعبه دا به هدیه بالغ الکعبه رسیدونکي کعبې ته دا به د بیت الله هدیه هغې ته به لیږل کېږي. دا به هدیه بالغ الکعبه رسولی شوي مراد د بلوغ نه هلته به ذبحه کولی شي او حرم لبیبې او کفارتون او یا به کفاره ورکوي طعام مسکین یا به یو څاروی لالی او یا د هغې مناسب کفاره طعام مسکینین خوراک د مسکینانو نو هغې پیسې به حساب کی
چې دا څاروی په څو روپۍ کېږي 15,000 روپۍ د 15,000 روپو نه څو پیدې جوړېږي نو چې څونه پیدې دغه روپو نه جوړېدلې نو هغو نه روجې به ونیسي څومره پیدې چې ته جوړېږي هغومره روجې په ده باندې راځي نو د سوید قتل کړی شوي چې کومې قتل کړی ښکار هغې قیمت یې ولګاو چې دونه پیسې شوې نو هغه پیسې به څه کي هغې پیدې به حساب کي چې څونه پیدې شوې هغونه روجې به ورکي او یا طعام به واخلي په دغه پیسو باندې چې څونه پیسې په دې پیسو به طعام واخلي او نیم سوع به هر یو مسکین ته ورکي چې څونه شی پې وشه نیم سوع 2 کیلو غنم ته جوړېږي نو چې څونه مسکینانو ته ورسېد هغونه له به ورکي او کفارة طعام مسکین او یا کفاره د طعام خوراک د مسکینانو او عدل ذلک صیاما او یا د دې مناسب روجې دي نو چې څونه پیدې ته جوړېدې هغونه روجې 10 پیدې ته جوړېدې 3 پیدې ته جوړېدې هر څو چې ته جوړېدې هغونه روجې به ونیسي بیا یو څو څیزونه محرم قتلولی شي او هغې باندې په د دم نه لازمیږي څه جزا سزا پې نشته دی نبی علیه صلات وسلام حدیث دی چې 5 فواسق 5 څیزونه دي ضرر رسونکي دي یقتلن فی الحل والحرم دا به په حل او په حرم دواړو کې وجلی شي یو کارغه دی یو ټپوس دی بل عقرب لړم دی بل الفارة مګه ده او بل سپی دی الکلب العقور او یو روایت کې ورسره مارم راغلی دی لړم او مار دا ضروري څیزونه دي که یو سړی په احرام کې هم دی او دا څیزونه پرې راغله دا وجلی شي په حل کې هم وجلی شي او په حرم کې هم وجلی شي او په دې تا باندې څه جزا نشته دی ځکه دا ضروري څیزونه دي دا ضرر رسوي مسلمانانو انسانانو ته نو دا وجلی شي نو دا کفاره او دا جزا په الله مقرر کړی دا چې څاروی به هدیه کوي یا به د هغې پیسې هدیه کوي یا به روجې نیسي لیذوق وبال امره د دې دپاره چې وڅکي سزا د خپل کار عفا الله عما سلف نو الله معاف کړي دي هغه څه چې مخکې تیر شوي دي مخکې چې څه شوي دي هغه معاف و خو آینده کې ځان ساتئ ومن عاد فینتقم الله منه او څوک چې راوګرځي بیا تحلیل د سوید ته څه معنا چې دا ښکار حلال ګڼي په ځان حرام او بد نه ګڼي څوک چې راوګرځي د تحلیل د ښکار ته فینتقم الله منه نو الله به بدله واخلي د ده نه سزا به ورله ورکړي والله عزیز ذو انتقام الله دی زورور غالب او خاوند د بدلې اخیستلو احل لکم صید البحر وطعامه متاعا لکم د وچ ښکار پتا باندې حرام دی او د سمندر ښکار او د هغې خوراکونه ستا دپاره حلال دي مزې کوه میان کبان نیولی هم شي او خوړلی هم شي احل لکم صید البحر حلال کړی شوي دي ستاسو دپاره ښکار د دریابو وطعامه خوراکونه د هغې متاعا لکم پیده د ستاسو دپاره وللسیاره او ستاسې د سیارې مسافرو دپاره دا متاعا پیده د ستاسو او د مسافرو دپاره وحرم علیکم صید البر او حرام کړی شوی دی په تاسو باندې ښکار د وچې ما دمتم حرما تر څو پورې چې تاسو په احرام کې یئ حاجي صاحب چې حج د احرام تړلی دی حج د عمرې او احرام د عمرې دپاره احرام تړلی دی نو اوس د باندې د وچ ښکار بند دی نه به کوي نه به پخپله کوي نه به بل ته اشاره کوي نه به بل سره تعاون او ملګرتیا کوي او که وی کو ښکار یې وکړو نو د هغې جزا ده په ده باندې او د دریاب ښکار میان دریاب کې چې څه دي هغه کولی شي د دپاره او د نورو مسافرو دپاره حرام کړی شوی دی په تاسو باندې ښکار د وچې تر څو چې تاسو په حالت د حرام کې واتقوا الله الذي ویریږئ د الله هغه ذات نه الیه تحشرون چې هغه ته به تاسو ور جمع شئ
جعل الله الكعبة البيت الحرام، تحریمات الله دا سیدی. جعل الله الكعبة ګرځول د الله پاک کعبه بیت الله شریف البیت الحرام کور د عزتو. کعبه شریفه دا د عزت کور دی. الله ګرځول د کعبه البیت الحرام کور د عزتو. قیاما للناس د پاره د راجمع کېدو د خلکو ته راجمع کېږي. په رمضان کې به څونه خلک راجمع کېدل، په لکونو خلک وو. اوس یې وګورئ بیت الله تش پروت دی. دا د الله د طرف نه په موږ باندې لوی امتحان دی. او الله ته جړا پکار ده، الله ته توجه پکار ده چې یا الله دا ستا د طرف نه په موږ باندې یو امتحان دی. دا بیت الله چې دی دا د عزت کور دی. قیاما للناس د پاره د پایدارۍ د خلکو. دا خلک چې آباد دي دا په بیت الله آباد دي. چې بیت الله آبادی دنیا به آبادی، چې بیت الله وران شو دنیا به ختم شي. قیاما للناس د پاره د قیام د ودرېدو د خلکو. والشهر الحرام او میاشت د عزتو، څلور میاشتې د عزت الله مقرر کړي دي. والهدیه او دا هدیه چې بیت الله له خلق بی دا د عزت دي. والقلائد او قلائد غساروي چې په غاړو کې ته پټه چولي دا د عزت شیزونه دي. بیت الله دا د عزت کور دی. میشت د عزت څلور میشتي دا د عزت میشتي دي. هدیه چې بیت الله لکم ساروي بوله شي. قلائد چې غاړو کې ته نخې او پټه چول شوی دي دا عزتمن شیزونه دي. ذالک لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض. ذالک دا د دې د پاره چې تاسو پوه شئ او تاسو یقین وکئ ان الله يعلم چې یقینا الله عالم او خبر دی په هغه څه باندې چې په اسمانونو کې دی او هغه څه چې په ځمکو کې دي. وان الله بكل شيء عليم او یقینا الله په هر شي باندې دی پوه خبردار. اعلموا پوشي ان الله شدید العقاب چې الله د سخت عذاب والا دی. وان الله غفور رحیم او یقینا الله دی بخون کې او ډیر زیات مهربان. ما علی الرسول الا البلاغ نشته په ذمه د پیغمبر مگر رسول د دین دی ښکارا. د پیغمبر ذمہواری د دین رسول دی. ما علی الرسول الا البلاغ والله يعلم الله د عالم خبردار. ما پغه سبانی تبدون چې تاسو ښکارا کوي او ما کنتم تکتمون او هغه چې تاسو پټ کوي. قل وتو پیغمبر لا یستوی الخبیث والطیب برابر ندی خبیث پلیت و طیب و پاک. خبیث او طیب کې ډېر فرق دی. دا هرگز برابر ندی. ولو اعجبک کثرت الخبیث اگر که په تعجب کې چې تعالی را ډیرواله د خبیثو یو طرف ته حلال شی دی او بل طرف ته حرام دی. کدا حرام هر څو نډيري خو حرام دی، حلال لک شی دی خو حلال دی. اگر که په تعجب کې چې تعالی را ډیرواله د خبیثو فتقوا الله ويرګي د الله نه یا اولی الالباب د عقل خاوندانو لعلکم تفلحون د دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ. بیا خبیث او طیب دا دسی لفظونه دي چې دا شامل دي عمل او عقیده علم حلال حرام دې ټولو ته نه دی برابر. خبیث پلیت و طیب و پاک نه دی برابر. عقیده د توحید او عقیده د شرک نه دی برابر. عمل نیک او عمل بد نه دی برابر. علم او نه دی برابر جهل نه دی برابر. حلال او نه دی برابر حرام نه دی برابر. مسلمان او کافر نه دی برابر. مخلص او منافق نه دی برابر. صالح او فاسق دا ټول پکې معنا کې راځي. نه دی برابر خبیث او پاک. اگر که تعجب کې چې تعالی را ډیرواله د خبیث فتقوا الله ويرګي د الله نه یا اولی الالباب لعلکم تفلحون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا اے ایمان والاو
ہے ایمان والا ولا تسألو تاسو تپوسونه مکوئ عن اشیاء د څه شیزونو په باره کې بې ځایه تپوسونه مکوئ. کله به تپوس کې او قرآن به نازلیږي تا ته به جواب میلاو شي بیا به په دې تپوس باندې ته خفئ. تپوسونه مکوئ د څه شیزونو په باره کې ان تبد لکم که تاسو ته ښکاره شي تسؤکم نو تاسو به خفه شئ. بیا به ستا زړه ته خفګان ورسیږي نو بې ځایه تپوسونه مکوئ. نو دې کې ادب ورکوي بې ضرورته بې ځایه تپوس مه کوه. خبره د څه روانه ده او ته تپوس ته څه کې نو وخت ته ګوره حالاتو ته ګوره چې زما دا وخت د تپوس دی که نه او د دې خبرې تپوس وکړمه که نه. و ان تسألوا عنها که تاسو تپوس کوئ د دې څیز په باره کې چې کله نازلیږي قرآن نو تبد لکم تاسو ته به خبره ښکاره شي. تبد لکم خبره به تاسو ته ښکاره شي نو چې ښکاره شوه بیا به پرې ته خفه شي. تبد لکم ښکاره به شي تاسو ته دا خبره نو بیا به تاسو په هغې باندې خفه شئ. نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیان کو یو صحابي راغی وی یا رسول الله من ابي زما پلار څوک دی؟ هغه ورته وویل ستا پلار پلانې دی. نو دی چې ظاهر کې کم پلار ته نسبت کېدو نو هغه پلار نه بل چا نوم یاد کو ځکه خو جبریل راغی وحی ورته وکړله نو خفه شو. یا یو سړي تپوس وکړو و این انا یا رسول الله حدیث کې راغلی دي زه به چېرته یم ای د الله پیغمبره؟ قال النبي صلی الله علیه وسلم فی النار نبی علیہ السلام ویل ته به په اور کې. نو سړی خفه شو. او یا یو صحابي راغی تپوس یې وکړو وی این ابي یا رسول الله زما پلار به چېرته ای د الله پیغمبره؟ قال النبي صلی الله علیه وسلم هو فی النار نبی علیہ السلام ویل هغه به په اور کې. نو الله پاک د داسې تپوسونو نه موږ منع کړو ځکه پیغمبر خو دروغ نه وایي خو حق خبره کوي. قرآن به نازلیږي جبریل به وحی راوړي ته به تپوس وکړي او تا ته به حقیقت معلوم شي بیا به خفه شي. نو بې ځایه غیر مناسب تپوسونه مه کوئ. نو که تاسو ته د هغې بیان وشي تسؤکم نو تبد لکم نو تاسو ته به هغه ښکاره شي. که تاسو تپوس وکئ چې کله نازلیږي قرآن نو تبد لکم تاسو ته به حقیقت ښکاره شي نو بیا به ته خفه شي. نو ځان مه خفه کوه. عفا الله عنها نو الله معافي وکړه د دې نه چې دا څه شوي دي دا شوي دي خو آینده کې داسې مه کوئ. والله غفور حلیم الله دې بخونکې حلیم او صبر کوونکی ذات. قد سالها قوم من قبلکم یقینا دا تپوسونه کړي وو داسې بې ځایه تپوسونه کړي وو قوم من قبلکم ستاسو نه مخکې. اهل کتابو کې داسې خلکو بې جایه تپوسونه کول غیر مناسبو او غیر ضروري تپوسونه کول. نو که تاسو دا بې جایه تپوسونه کوئ غیر ضروري تپوس کوئ نو تاسو ته به نقصان ورسیږي. دا تپوسونه کړي یو قوم ستاسو نه مخکې ثم اصبحوا بها کافرین نو بیا وګرځېدل دی د هغې په وجه باندې کافرو. نو داسې مه کوئ. ما جعل الله من بحیرة ولا سائبة ولا وسیلة ولا حام. رد دی په تحریمات العباد باندې هغه څیزونه چې بندیانو حرام کړي دي په ځان باندې د ځانه تحریم یې کړی دی شی حرام نه دی او د په ځان حرام کړی دی. نو دا تحریمات العباد غلط. حرام هغه څه دي چې الله حرام کړي دي. د بندیانو تحریم غلط د الله تحریم صحیح. تحلیل العباد غلط تحلیل الله صحیح. ما جعل الله من بحیرة ولا سائبة
دا یو سړی تیر شوی و په عربو کې، عمرو ابن لحی ابن قمعه دا یو سړی تیر شوی و او دا طریقه په عربو کې مشهوره کړې وه چې بحیره او سائبه او وسیله او حام دا طریقې په عربو کې مشهورې کړې وې او خلک یې په دې باندې خلکو کې دا رواج ګرځولی و. او نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې ما دا سړی ولیده فی النار په اور کې یجرو چې خپلې کلمې ځان پسې راښکدلې په جهنم اور کې مې ولیده. دا څوک کان اول من صیب الصوایبه، اولنی سړی دی چې دا تحریمات پیدا کړي په عربو کې. نو الله رد وکړو په دی باندې ما جعل الله من بحیرة، نه دی ګرځولی الله په دین او په اسلام کې بحیره ولا بحیره هغه څاروی چې غوږې شوکولی شوی، غوږې وله سري کي، غوږ وله وشوکی او پی د غیر الله په نوم نظر کی، ولا صایبتین او هغه څاروی چې هغه آزاد پرېښودلی شي، د چا په پټي چې به ورغې، د چا په باغ به ورغې نو آزاد و، نو چا به ورته ضرر نه رسو. ولا وسیلتین او وسیله په یوه کړی شوې، ولا حامین او هغه څاروی حام چې ملا یې بچ کړی شوی وه، دا دی د ځانه تحریم کړی و. بحیره به هغې څاروي ته ویله، هغه اوښه، هغه څاروی چې هغې به پی کولی او دا به د یو بابا د یو ولی د یو بت په نوم باندې نظر کو، نو غوږ به یې ورله وشوکاو، غوږ به یې ورله څیرې کو، وی دا بحیره ده. اوسو دې ته بحیره ویله. نو د هغې پی به صرف هغه ملنګانو چې کم هغه درګاه کې به ناست وو، هغه منجاورینو او هغه موریدانو پیرانو به د دې پی خوړلې، بل چا د دې نه پی نشوې اخیستلی. او که د چا په پټي او په د چا په باغ به ورله چا به ورته څه ویلی هم نشو، خلک به تېرېدل، وایي دا بحیره ده. که دې ته دې ضرر ورسو، تکلیف دې ورسو، نو بیا به دې کور روان شي، بیا به دې خپه ماته شي، بیا به دې بچی د کوټې نه را پرېوځي، بیا به دا چل وشي. نو دا یې بحیره دې ته ویله. او صاحبه هغه څاروی و چې کله به د دی یو څوک په سفر لاړو او ډېر وخت به یې وشو، یا به څوک ورک شو د دی نه، نو دی به یو څاروی د یو ولی د یو درګاه په نوم باندې نظر کو او هغه به یې داسې آزاد پرېښودو او هغې ته به یې څه ویله نه چې د چا په پټي او د چا په باغ به ورغې، او دا به آزاد پرېښودلی شوی و. او چې هغه سړی به راغی نو دا یې د هغه دپاره نظر منلی و چې څوک ورک و یا په سفر تلی و، نو دا صاحبه به دی د یو درګاه په نوم باندې نظر کړله او پی به یې وله د هغې دپاره مقرر کړې، بل چا به ترې پی نه خوړلې. او وسیله هغه څاروي ته ویله، وسیله چې هغې به وکرته به لنګه شوه، هغه اوښه وکرته به لنګه شوه او په اووم کرت به ښځه بچی راوړو، یا به یې دوه راوړل نر او ښځه، نو دې ته به یې وسیله ویله. چې اووه کرته به لنګه شوه او په اووم کرت به دې بچی راوړو، نو دا به دې ته وسیله ویله. نو دا به د درګاه په نوم باندې نظر کړله او د هغې هر څه به هغې خوړل. بیا به د دې که نر به یې راوړو نو دا به یې ذبحه کو
او دا به الګ سړو به م د دې غوښه خوړله او ښځو به یې خوړله او که ښځه او نر به یې دواړه راوړلو نو بیا به یې دا بچي وله نه حلالولو همداسې به یې وساتله. دا د دوی د ځانه طریقې وې جوړې کړې وې وسیله. او حام یې هغه وخت ته ویو چې لس وښې به تې بلار به شولې، لس وښې به تې بلار به شولې، نو بیا به دی ویله حما ظهره دې وخ خپله شا بچ کړله، په دې باندې به یې سورلي نه کوله او دا وخ به یې همداسې پرېښودو، آزاده به ګرځېده. نو بحیره، صایبه، وسیله او حام دا درې واړه په دې کې د ځانه جوړې کړې وې دا طریقې او دا دی په ځان باندې حرام کړي وو. الله پاک د دې رد وکړو. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، لیکن هغه کسان چې کافران دي یفترون جوړی په الله باندې الکذب دروغ، په الله دروغ جوړی. دای د ځانه تحریمات کړي وو، دا څیزونه د ځانه حرام کړي وو. اوس زمونږ پښتنو کې د ځانه څیزونه د خلکو په ځان حرام کړي دي. د چرګ سر به نه خوري او که چرګ د کور کې حلال که نو سر به یې څوک خوري چې څوک مشر هغه به خوري، کشران به نه خوري، که ویې خوړل نو به پلار مړ کېږي. او ذبحه چې دا به ښځه نه کوي، ذبحه چرګ هر څه دا به سړی حلالوي. که ښځې چرګ حلال کو نو دا حرام دی، خلک یې نه خوري په پښتنو کې. نورې داسې ډېرې خبرې د ځانه جوړې کړي دي. په دې ټیم کې به کور ته راځي او په دې ټیم کې به نه راځي، او په دې ټیم کې به دا شی راوړي او په دې ټیم کې به دا نه راوړي. او چې څوک کور ته راغی او بیرته د کور نه وځي نو کور به پسې نه جارو کې. چې یو سړی کور کې کپړې ویستلې او مسافر شو نو کپړې به ولې نینځي، ځکه دا سړی بیا مړ کېږي، بیا نه راځي. موږ د ځانه داسې طریقې جوړې کړي دي. نو دا ټولې منګړت قصې دي د ځانه خلکو جوړې کړي دي. هغې زمانه کې دا جوړولې او اوس یې په نورو طریقو باندې زموږ د دې زړو زړو ترنګړو نه تپوس وکئ. دې زړو زړو ترنګړو له دا قصې ډېرې ورځي. ماشوم چې وشي وایي بهر ته به یې نه راوباسي، چا ته به یې نه ښې، او د 20 ورځو پورې ورسره چاړه او چاکو چې دی ایښی هغه ورسره تاووي او کوټې نه بار نه راوباسي. او په دې خلکو کې دا رواج و چې 40 ورځې به پوره شوې نو ماشوم به جومات ته راویست، ملا به دم کو، د هغې نه پس به بیا خلکو ولیده. وی اسانه طریقه ده، صورت فاتحه پې وایه، صورت اخلاص او صورت الناس پې وایه، اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق پې وایه، او هېڅ چا نه مه یېرېږه، څه چې کوي الله یې کوي. نو دا طریقې هره زمانه کې خلکو جوړې کړي دي. دا نه چې په هغه وخت کې دا ناروا وي اوس نشته دی، اوس موږ ځان له بېلې طریقې جوړې کړي دي. دا خلق جوړوي په الله باندې دروغ. و اکثرهم لا یعقلون، او ډېر د دې خلکو نه د عقل نه کار نه اخلي. کله ته ورته ووایې چې دا کارونه مه کوئ، دا ناروا دي، دی وایي زموږ مشرانو کړي دي، ازمانیا دی الله وبخي هغې داسې کول چې ماشوم به کور کې پیدا شو نو 40 ورځو پورې به یې چا ته مخ وله نه ښودو، او 20 ورځو پورې به یې ورسره چاکو او چاړه په ورونې کې ګرځاو، تړلې به یې ورسره، او ښځه به یې د کمرې نه بار نه پرېښودله چې د دې نه به بار نه وځي. الله دې هغه زمونږ ابۍ وبخي هغې به داسې کول، دا د هغې طریقه ده. او زمونږ نیکه دی الله وبخي هغه به داسې کول. نور دلیل د دې خلکو سره نشته دی چې داسې ووایي چې په قرآن کې راغلی دی او داسې ووایي په حدیث کې راغلی دی. وإذا قیل کله چې وویلی شي لهم دې خلکو ته تعالوا الی ما انزل الله، راشئ هغه څه ته چې رالیږلي دي الله، الله چې څه رالیږلي دي هغې له راشئ. قرآن یې رالیږلی دی، حدیث یې رالیږلی دی، په دې باندې عمل وکئ. د ځانه ولې تحلیل او تحریم کوئ چې دا شی حلال دی او دا حرام دی، دا به خورو او دا به نه خورو، دا به کوو او دا به نه کوو، د ځانه ولې تحلیل او تحریم کې. راشئ هغه څه ته چې الله نازل کړي دي، ویل الرسول، او راشئ پیغمبر علیه السلام ته، انزل الله قرآن، ویل الرسول او سنت ته نبی علیه السلام، دې له راشئ. نو قالو دی څه وایي؟ حسبنا ما وجدنا علیه آبانا،
قالو وای دی حسبنا کافی دی زمونږ دپاره ما هغه څه وجدنا چې مونږ موندلی دي علیه په هغې باندې آباءنا خپل پلاران او مشران زمونږ پلاران او مشران چې څه کړي دي موږ مقه کوو هغه زمونږ دپاره کافي دي اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون اگر که و د دوی پلاران اگر که پلاران لا یعلمون شیئا په هیڅ شي نه پوهېدل ولا یهتدون او نه په هدایت په سمه لارو که پلار دې د دین نه خبر نه او غلط کار یې کړی دی بیا هم ته دغه خبره مني یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم اے ایمان والو لازم کوي په ځان باندې انفسکم خپل نفسونه څه معنی د ځان خیال وساته ځان بچ کا چې تباه نشي ایمان والو انفسکم لازم کوي تاسو د ځان سره د خپلو ورونو خیال وساتئ علیکم انفسکم د خپلو ورونو خیال وساتئ علیکم انفسکم ذمواري همیشوالی وکئ په خپلو نفسونو باندې چې دا په ګناه نه بچ کوي خپل نفس ځانم ته مراد دی د خپل نفس نه خپل رورم مراد دی علیکم انفسکم لازم دی په تاسو باندې بچ کول د خپلو نفسونو او بچ کول د خپلو ورونو نو چې کله تا ځان بچ کو او کله د رور بچ کو او هغه ته د خیر خبره وکړله نو بس بیا که څوک ناروا کوي دي لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم لا یضرکم نو ضرر نه رسوي تاسو ته من هغه څوک ضل چې هغه ګمراه شي د حق نه واوړي اذا اهتدیتم کله چې تاسو په هدایت روان یاستئ چې ته په خپله په هدایت روانې که بل ګمراه شي هم تا ته نقصان نه رسېږي د دې دا معنی ده چې تا ورته د حق بیان کړی او سره د هغې نه ګمراه شي نو اوس ستا ګناه نشته دی معنی داسې وکئ لا یضرکم ضرر نشي رسولی تاسو ته من ګناه د هغه چا ضله چې ګمراه شوی وي د هغه ګناه تا ته ضرر نه رسوي اذا اهتدیتم کله چې تاسو کلکې په بیان د حقو چې تا د حق بیان کړی هغه ته د دین بیان کړی هغه ته دې ویلي چې دا کار مه کوه او بیا یې هغه کوي نو اوس ته د هغه په ضلالت باندې تا ته ګناه نه رسېږي تا خو بیان کړی دی تا خپله ذمواري پوره کړې ده تا خپل حق ادا کړی دی چې خپل حق دی ادا کړی دی نو دا د هغه نقصان دی ضرر نه رسوي تاسو ته ګمراه کېدل دغه چا من ضله چې څوک ګمراه شي اذا اهتدیتم کله چې تاسو کلکې په بیان د حق تا د حق بیان کړی نو تا ته نقصان نه رسېږي تفسیر ابن کثیر دی مقام کې لیکلی دی علیکم اهل دینکم اے خلقو تاسو باندې د خپل اهل اسلام والو ذمواري ده علیکم اهل دینکم ولا یضرکم من ضل من الکفار ته ذموار د خپلو مسلمانانو یې و چې کوم کافران دي او په کفر باندې لګیا دي د هغې خپل کار به کوي لا یضرکم من ضل من الکفار هغه چې ګمراه دي د کافرانو نه ته د خپلو مسلمانانو غم وکړه چې دا بچ شي الى الله مرجعکم جميعا الله ته دی ورتلل ستاسو مرجع ورګرځېدل ستاسو جميعا د ټولو فینبئکم بما کنتم تعملون نو الله به خبر درکړي تاسو ته په هغه څه چې تاسو عمل کوئ یا ایها الذین آمنو مخکې حفظ د نفوسو ذکر کو علیکم انفسکم د خپلو نفسونو حفاظت وکړئ اوس په دې را روانو آیاتونو کې حفظ د مال ذکر کوي ربط یې دا دی ما قبل کې حفظ د نفوسو په دې آیاتونو کې حفظ د اموالو دی چې د خپلو مالونو حفاظت وکړي دا آیاتونه چې دا کم راغلی دي دا دو آیاتین دي نو دا اشد آیتا نظما و حکما و اعرابا
مفسرین لیکلی دي دا د نظم او د حکم او د اعراب په اعتبار سره ګران آیاتونه دي، خو چې کله تا ته د دې شان نزول معلوم شي، سبب د نزول، نو بیا ډېر آسان دي. امام بخاری په کتاب الوصایا او امام ترمذی په کتاب التفسیر کې سبب د نزول د دې آیاتونو ذکر کړی دی، چې هغه تا ته معلومي نو هیڅ مشکل نشته دی. نو هغه سبب د نزول امام بخاری او ترمذی داسې ذکر کړی دی. 3 کسانو، یو مسلمانو داغه بودیل ابن ورقا السهمی داغه نوم و، مسلمانو، او 2 کسان چې دی دا نصرانیانو، د یو عادی نوم او د بل تمیمی داری نوم و، دا دواړه نصرانیانو. دا 3 واړه د مدینې منورې نه ووتله او تجارت کاروبار یې کوو. دا مسلمان هم د دې دواړو سره لاړه، د دې نصرانیانو سره، د دې عادي او د تمیم سره چې لاړو، سودا یې وکړله او واپسې په لار کې چې راتللو دا مسلمان بیمار شو، مریض شو، تبې پې رالی، څه بیماري پې ولګېدله. نو خیارو د چې کوم سامان اخیستی و د هغې یو فهرست تیار کړی و، او هغه فهرست یې هغه لیست یې دننه په دې سامان کې اچولی و. نو چې کله پې بیماري سخته شوه، دې دواړو نصرانیانو ته یې وویله چې تاسو زما ملګري استئ او زما بیماری سخته ده، یاره بس کیدای شي چې زه د دې بیمارۍ نه مړ شم، خو زما دا سامان به مدینه کې زما ورثو ته حواله کوي. بس د هغه وخت پوره مړ شو، دفن شو، او ده ولا سامان راواخیسته او وړ. دې سامان کې دننه یو جام و، د سپینو زرو، د چاندي جام و. دا جام د عادي او د تمیمی داری د دې سامان نه پټ کو، راویسته دی، او دا جام چې د سپینو او په دې باندې میخونه د سونې د سرو زرو لګېدلي. جام مدینه کې هغه سامانو د بودیل چې څوک ورسو هغې ته یې حواله کړه چې ستاسې ورور په لار کې بیمار شو او مړ شو او دا یې سامان دی، تاسو یې واخلئ. سامان هغې واخیستو، ورځ 2-3 پورې خپه و، خم و. بیا چې سامان را کولاو کو، په هغې کې دننه یو فهرست پروت و، پکې لیکلي و چې پلانې شی دی، پلانې دی، پلانې دی، پلانې دی. یو په هغې کې د سپینو جام و. دی رال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل د الله پیغمبره، دې 2 کسانو چې عادي او تمیمی داری و، دی زمونږ د دې سامان نه غلا کړې ده. دا فارس چې دی په دې کې دننه پروت و، دا دی نه و لیدلی، دی دا نه و لیدلی. دې کې دا څیزونه دي، موږ نه پکې یو شی کم کړی دی، جام پکې نشته دی. هغې منکر شو که نه، وینا موږ ته خبر نه یو. نو منکر له څه دی؟ دی دعوه وکړله، منکر له قسم دی. نو پس د مازدیګر د مانځه نه راګیر کړلو او هغې قسم وکړو چې موږ د هېڅ څه نه نه خبرو، بس دغه شی و راوړم دی او تاسو له هم درکړو. خبره خلاصه شوه. یو څه زمانه تېره شوه، میاشت نیمه، دا خلک تلي وو او په مکه کې میلمه و د دې کور خلک. سړي وله په دې سپینو په دې جام کې اوبه راوړلې. نو چې دا جام یې ولیده، تپوس یې وکړو دا چېرته دې پیدا کړی دی؟ وایي دا خو ستاسې د مدینې 2 کسان نه و، هغه عادي او تمیم و. دا د عادي او د تمیم نه دا جام مونږ ما په پیسو اخیستی دی، په 1000 روپۍ مې ترې اخیستی دی. وایي ښه، نو خبره دلته ثابت شوه. دا کسان رال بی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل چې ای د الله پیغمبره،
دا خلق دروغجن دي. هغه زمونږ جام په مکه کې مونږ ولیده د پلاني سړي په کور کې و او دې دواړو پې خرڅ کړی دی او پیسې دې دواړو پټې کړي دي اخیستې دي. نو دی راوغوښتل چې راویې غوښتل ورته وویله تاسو دا جام پټ کړی دی. هغه ویې موږ نه دی پټ کړی. نو هغه یې دا ویل او دې دواړو کسانو په انکار وکړو. دا ورثه د مړي چې و دی انکار وکړو د هغې د خبرې. وی دی دروغ وی زمونږ شی دی پټ کړی دی او په مکه کې موږ لیدلی دی په پلاني کور کې دی. نو دی د هغې د خبرې انکار وکړه که نه اوس دی منکر شو. نو دی به راپاڅېږي د هغې په ځای به ودرېږي دی به قسم وکړي چې موږ رښتیا وایو او دا دروغجن دي زمونږ جام دی اخیستی دی. نو واپس چې دی قسم وکړو نو خبره په هغې باندې راله. نو تاوان یې ترې واخیسته او څیز یې ورثو ته واپس کړو. دې واقعې ته اشاره ده. نو چې دا واقعه باندې سړی پوه شي نو اوس لاندې ترجمه اسانه ده. اوس لاندې ګورئ یا ایها الذین آمنوا شهادة بینکم اذا حضر احدکم الموت. اے ایمان والو شهادتو بینکم گواهی د په منځ تاسو کې اذا حضر کله چې حاضر شي یو کس تاسو ته علامات د مرګ. اذا حضر احدکم الموت کله چې حاضر شي یو کس تاسو ته علامات د مرګ راشي. حین الوصیت په وخت د وصیت کې چې وصیت کوي دغه وخت کې نو اسنانی دوو کسانو ته به وصیت وکړي ذوا عدل منکم چې دا خاوندان وي د عدل منکم ستاسو د مسلمانانو نه. دو کسان د انصاف والاو ته به وصیت وکړي چې زه خو مړ کېږم زما وروڼو زما دا د وصیت دی دا شی دی دا مال دی زما د امانت دی زما ښځې زما وروڼو زما پلار زما تره له به ورکوي. نو دا وصیت به چا ته کوي ذوا عدل منکم خاوندان د عدل منکم ستاسو د مسلمانانو نه. اوس مسلمان نشته دی لکه دا دواړه چې وو دا دوه څوک دا عادي او تمیمي داري دا خو نصرانیانو په دې وخت کې نو نور څوک نو کنه. او آخرانی من غیرکم یا دوه نور کسان من غیرکم غیر د مسلمانانو ستاسو نه. ان انتم ضربتم کچېته تاسو تلستی سفرم کړی فی الارض په ځمکه کې سفر ته تلستی فاصابتکم مصیبت الموت نو ورسیږي تاسو ته مصیبت د مرګ د مرګ مصیبت راشي او ته په سفر کې تلې نو وسو فشهادت بینکم نو ستاسو په منځ کې به څه وسو گواهی وي. فشهادت بینکم ستاسو په منځ کې به شهادت دی چې تحبسونهما من بعد الصلاة ستاسو په شک راغی چې دای مونږ ته زمونږ شی پوره رانه کو تحبسونهما نو راګیر به کوي تاسو دې خلکو لره دغه دواړو لره چې دې ته وصیت شوی دی راګیر به کوي دې دواړو لره من بعد الصلاة پس د مانځه نه. بیا مفسرین وایي پس د مانځه د مازدیګر نه ځکه دې وخت کې خلک ډېر راجمعي پس د مانځه نه به راګیر کې دا دواړه فیقسمان بالله دی به قسم وکړي په الله باندې او قسم کې به ووایي ان ارتبتم که ستاسو شکي ستاسو کې شکي نو راګیر به کوي او دی به ووایي په دې قسم کې لا نشتري به ثمنا او به وایي دا دواړه لا نشتري نه غوره کوو موږ به په دې قسم باندې ثمنا دا دنیا نه غوره کوو مال نه غوره کوو دا دواړه به ووایي موږ نه غوره کوو په دې قسم باندې ثمنا مال او دولت او دنیا ولو کان ذا قربا اگر کدا مشهود علیه ذا قربا خاوند خپل ولی همي مشهود علیه قرینا ذا قربا دا خاوند خپل ولی او د دوستۍ د داسې به ووایي ولا نکتم شهادت الله او دی به ووایي چې موږ نه پټو گواهی د الله
او کچې ته من گواهی پټ کړه او دروغم ویلی انا اذا لمن الآثمین یقینا منګه د ګناګارانو نه. نو د سکار وشو. اول کې دغه دوه کسان چې هغه ول سامان ورکو، سامان کې دننه یو لیست پروتو په هرستو پغه کې یو جام نو داوی په وکړه. دای منکر شو یې مونږ ته خبر نه وي، به خبر ته نسته بیا مونږ نه خبر مونږ دغه شی دی. نو قسم یې وکړو. نو چې قسم یې وکړو نو بس خبر خلاص شو. نو څه زمانه پس بیا روسته پته ولګېدله. نو دی راګیر کړل. نو هغه دا بانه وکړله ویلا موږ سره ګوا نه وو، دا به د په دې پارس کې لیکلی دا جامو، خو دا جام د هغه نه موږ په پیسو اخیستی وو، خو موږ سره ګواهان نه وو، نو ځکه موږ حال ونه وو. دا هغه نه موږ په پیسو اخیستی وو، بیا موږ په مکه کې خرڅ کړی وو. نو دی دا بانه وکړله. نو هغو خلکو دی د دې خبرې انکار وکړو چې دا دروغ وایي، دا خبره صحیح نه ده. نو هغې منکر شو. نو منکر لره قسم دی. نو د دې پسې اوس هغه ودرېدل، هغې قسم وکړو چې موږ رښتیا وایو، دا دروغ وایي. فإن عسر که خبر راغی پته ولګېدله، فإن عسر که خبر راغی حالات معلوم شو، على انهما چې یقینا دغه دواړه کسان استحقا اسمن مستحق ګرځېدلي دي د ګناه، کړي د ګناه د دروغو په وینا. استحقا اسمن مستحق ګرځېدلي دي د ګناه. ولی؟ په وجه د ویلو د دروغو، چې دروغ یې ویلي دي. خبر راغی چې دغه دوه کسان مستحق ګرځېدلي دي د ګناه په سبب د دروغو. فآخرانی دا آخرانی صفت ته موصوف ته راوبسته. فرجلانی آخرانی یقومانی مقامهما. آخرانی صفت موصوف ته راوبسته. فرجلانی آخرانی یقومانی مقامهما. نو دو سړي آخرانی نور د ورثو د مړي نه. آخرانی نه مراد ته څوک دي؟ ورثه د مړي. دو سړي نور د ورثو د مړي نه یقومان او بدرېږي مقامهما د دغه دواړو په ځای باندې. ځکه مخکې هغې قسم کړی و که نه، هغې منکر و، اوس دا منکر شو. چې دا منکر شو د هغې په ځای به دا ودرېږي، وبدرېږي د هغې په ځای باندې من الذین د هغه کسانو نه استحق علیهم چې دعوه د حق شوې ده په هغې باندې. استحق علیهم چې دعوه د حق شوې ده په هغې باندې، هغه کسانو باندې. الاولیانی چې دغه دواړه اولیان دي، القریبانی قریب دي الی المیت مړي ته. اولیان نه مراد څه دي؟ چې مړي ته نږدې دي. هغه کسان به ودرېږي استحق علیهم چې دعوه د حق شوې ده په هغې باندې، یا هغه کسان چې په هغې باندې تاوان راغلی دی. الاولیانی چې هغه قریب دي دي مړي ته نږدې دي. نو دی به اوس څه چل وکړي؟ فیقسمان بالله قسم به وکړي په الله، په الله به قسم وکړي او به وایي لشهادتنا حق من شهادتهما، زمونږ بیان او زمونږ ګواهي چې دا هغه ډېره حق او سچه ده من شهادتهما د دوی د ګواهۍ ده. دوی دروغ وایي، زمونږ ګواهي رښتیا ده، دا زمونږ څیز یې پټ کړی و او په مکه کې خرڅ کړی دی. قسم به وکړي په الله او به وایي چې زمونږ بیان او ګواهي حق ده د دوی د ګواهۍ او د قسم نه. وما اعتدینا او موږ زیاتی نه کوو، او که زیاتی هم کړی که نه انا اذا لمن الظالمین یقینا شو به موږ د ظالمانو نه. نو دا طریقې وښودله. ذلک دا طریقه ادنا نږدې ده ان یأتوا بالشهادت چې دی به راتګ وکړي په شهادت په بیان باندې علی وجهها په حق طریقه. ذلک دا کار ادنا نږدې دی ان یأتوا چې دی به راتګ وکړي بالشهادت په گواهی او په بیان علی وجهها په طریقه خپله
چې کومه حقه طریقه ده په هغې به راتګ وکړي. او یخافو دا او د ترقۍ دپاره دی. او یخافو او یا دا دی چې دی به ویریږي. او یخافو یا به ویریږي ان ترد د څه نه به ویریږي؟ ان ترد چې واپس بشي ایمانون قسمونه بعد ایمانهم پس د قسمونو خوړلو د دوی نه علا وجهه په صحیح طریقه باندې به حق خبره به وکړي د وجې د یری د الله نه. حق به ووایي د الله د یری د وجې نه. او یخافو یا به د دې نه ویریږي چې ګوره د پاسه را باندې قسم کوي او زموږ قسمونه به واپس شي. واپس بشي د دې قسمونه پس د قسمونو د دوی نه. واتقوا الله نو ای خلکو ویریږئ د الله نه په ټولو امورو کې. واتقوا الله فی جمیع امورکم په خپلو ټولو کارونو کې ویریږئ د الله نه. واسمعوا واورئ او تابعداري وکئ. والله لا یهدي القوم الفاسقین الله هدایت نه کوي قوم فاسقینو نافرمانو ته. نو دې واقعه کې حفظ د اموالو د مال حفاظت بکې. یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا. بیان د دې عجز د عیسی علیه السلام په وجوه خمسو سره ثابتوي چې عیسی علیه السلام الله ته محتاج. یوم هغه ورځ یجمع الله الرسل چې الله براجمه کړي دا ټول پیغمبران. فیقولو نو الله به وایي ماذا اجبتم څه جواب درکړی شوی او تاسو ته په دنیا کې امتونو څه جواب درکړی. نو قالو دا پیغمبران به وایي لا علم لنا نشته د علم مونږ لره. قالو لا علم لنا مونږ ته علم نشته دی بجمیع افعالهم د هغوی په ټولو کارونو مونږ خبر نه یو. مونږ ته علم نشته دی یا الله. انک انت علام الغیوب او بېشک ته علام پوهېدونکی په غیبو باندې. اذ قال الله نو کله چې وبوي الله یا عیسی ابن مریم اے عیسی بچی د مریمی اذکر نعمتی علیک یاد کا زما نعمت چې کړی مې دی پتا باندې وعلى والدتک او ستا په مور باندې اذ ایدتک بروح القدس کله چې مې ته مضبوط کړی وي په روح پاک د جبریل السلام. تکلم الناس فی المهد وکهلا او تا خبرې کولې د خلقو سره په ماشوموالي کې وکهلا او په بوډاوالي کې. د زانګو ماشوم وي تا خبرې کړې وي او بوډاوالي حالت کې د خبرې کړې وي. وإذ علمتک الکتاب او کله چې ما تعالی تعلیم در کړی و د کتاب والحکمت او حکمت عقل مندي او خاري مې در کړی و. یا علم د کتاب او حکمت د احادیثو د دین د نبی علیہ السلام والتورات او تعلیم علم د تورات هم در کړی والانجیل او د انجیل مې در کړی او هغه نعمتونه. وإذ تخلق من الطين کله چې به تا جوړاو د خټې نه که هیئت طیر په شکل د مارغو په لاس باندې به جوړ کو. جوړاو به د خټې نه که هیئت طیر شکل د مارغو باذن زما په امر او زما په حکم. فتنفخو نو تا به پوکې کو فیها پاغې کې فتکونو طیرا باذنی نو هغې نه به جوړ شه مارغه ژوندی به شو. وا به ولوته شبه مارغه باذن زما په حکم. وتبرئ الاکمه والابرصا او تا به جوړاو اکمه پیدایشي اکمه ړوند چې نظر به نه لګېده د مور نه به پیدا وړوند تا به په دې سترګو لاس راخ کده سترګو کې به نظر پیدا شي. تا به جوړاو الاکمه پیدایشي ړوند والابرصا پیدایشي مرض برګي مرض والا. دا به عیسی علیہ السلام معجزه وه باذنی زما په حکم. وإذ تخرج الموتى او کله چې به تا راویستل الموتى مړي باذنی زما په حکم را ژوندي کول به دي. نو دې هر یو سره ګوره باذنی 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 ویلی دی. دا د معجزې وي. وإذ کففت بني اسرائیل عنک او کله چې ما بند کړي بني اسرائیل عنک عن ضررک ستا د ضرر نه
اذ جئتهم بالبينات کله چې تا راتګ کړی و دوی ته په واضح دلایلو. فقال الذين كفروا منهم، نو وایي هغه کسان چې کافران دي منهم د دینا، ویل هغه کسانو چې کافرانو منهم د دینا، ته کله رالی او دا بینات او معجزات ته پیش کړلو نو کافرانو څه ویله؟ ویل هغه کسانو چې کافرانو منهم د دینا ان هذا ندی دا الا سحر مبین، مگر سحر د ښکارا. دا عیسی علیہ السلام له الله معجزې ورکړې وي، خو چې کله دی راغی او دا معجزې پیش کړلې نو خلکو څه ویله؟ ان هذا الا سحر مبین. وَإِذَا أُوحِيتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، کله چې ما زړه کې واچوله حواریینو ته، وحی مې وکړله. وحی نه مراد زړه کې اچول. کله چې موږ وحی وکړه زړه کې مې واچوله حواریینو ته. حواریین دا یو جماعت، یو ډله وه چې د عیسی علیه السلام ملګرتیا یې کړې وه، یو څو کسانو. زړه کې مې حواریینو ته واچوله ان آمنو بي، چې ایمان راوړئ په ما باندې، و برسول او زما په پیغمبر. قالو ناغی ویل آمنا، موږ ایمان راوړی دی، واشهد باننا مسلمون، او ګواه شه په دې خبره چې موږ یې منقاد او تابعدار غاړه ایښودونکي. اذ قال الحواریون، کله چې وویل حواریونو اتباع د عیسی علیه السلام، متبعین د عیسی علیه السلام ویلا یا عیسی ابن مریم، ای عیسی بچی د مریمی، هل یستطیع ربک، طاقت لري ستا ربو، ان ینزل علینا مائدة من السماء، چې راولیږي موږ ته یو دسترخوان د اسمان نه. مائده دسترخوان چې د خوراکونو نه ډکي، چې راولیږي موږ ته مائدة من السماء، یو خوانچه دسترخوان چې د خوراکونو نه ډکي، من السماء د اسمان نه موږ له راشي. دا ستا رب کولی شي؟ قالا، نو عیسی علیہ السلام ته وویله اتقوا الله، ای خلکو د الله نه ویرېږئ، داسې ناشنا تپوسونه مه کوئ، ان کنتم مؤمنین، کوي تاسو پوره یقین کوونکي. هغې ویله زموږ یقین دی، خو دا موږ د دې دپاره غواړو چې زموږ ایمان نورم مضبوط شي. قالو ویله دې خلکو دې متبعینو د عیسی علیه السلام ویله نریدو من اراده لرو ان ناکل منها، چې خوراک به وکړو د دې نه. وتطمئن قلوبنا، او دویم به مطمئن شي زموږ زړونه. منګه دا خبره ځکه کوو، ځکه منګه دا سوال کړی دی چې منګه به د دې نه خوراک وکړو او زړونه به مطمئن شي، او هغه برکات چې کوم دی هغه به په موږ نازل شي. معطوب محذوب لننال برکتها، د دې دپاره چې موږ ورسیږو د دې هغه برکت ته، او د دې نه موږ خوراک هم وکړو. وتطمئن قلوبنا، او زیات شي زمونږ زړونه، معنی زیادت ته یقین، بعلم المشاهده، په علم مشاهده سره زمونږ څه شي راته میلاو شي. په خپلو سترګو به وینو چې دسترخوان د خوراکونو نه ډک راغی، نو علم مشاهدې سره به خبره ثابته شي چې موږ خوراکو د دې نه، او مطمئن شي زموږ زړونه. ونعلم، او موږ پوه شو زیادت ته علم راشي، ان قد صدقتنا، چې تا موږ ته رښتې ویلي دي. ونکون علیها من الشاهدین، او شو به موږ په دې باندې د ګواهي کوونکو نه. قال عیسی ابن مریم، نو عیسی خپل رب ته دعا وکړله. قال ویل عیسی بچی د مریمی، اللهم ربنا، ای زمونږ ربا، انزل علینا مائدة من السماء، راولیږي په موږ باندې یو خوانچه دسترخوان چې د خوراکونو نه ډکي، من السماء د برې نه، تکون لنا عیدا لاولنا، نو دا یو اختر خوشحالي بشي. اختر کې خلک خوشحالي کوي، خوراکونه کوي، دا بشي زمنګ د پاره عیدن سبب د خوشحالي، لاولنا زمنګ د اولنو د پاره، و آخرنا او زمنګ د رستنو د پاره، و آیه منکا، او نخ بشي ستاده طرفنا د عیسی علیہ السلام په حقانیت باندې. ورزقنا، او رزق راکې مونږ ته، وانت خیر الرازقین، او ته یې د غوره رازقینونه. نو الله د عیسی علیه السلام دعا قبول کړله.
قال اویل الله قال الله انی منزلها اویل الله پاک زی منازلون کې د دې دسترخوان علیکم پتا سمانی خو فمن یکفر بعد منکم چاچ کفر کو پس د دینا منکم استاسنا فإني أعذبه عذابا نو بشک زب عذاب ورک مدی سړی لداس عذاب لا أعذبه احدا چې ما عذاب نه ور کړی او کست من العالمین د مخلوقاتنا ولی زکه پس د علمنا اتمام الحجت وشو حجت قائم شو او سره د دې نه به دې انکار کوي نو به بول عذاب ورکوما عدالت د الله قائم دی رب العالمین با عدالت قائم شي عیسی ابن مریم براشي الله رب العالمین به تپوس کوي وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ کله چې ووی الله پاک اے عیسی بچے د مریمی اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله اے عیسی بچے د مریمی اانت آیاتا قلت ویلیو للناس خلقتا تا ویلیو خلقتا چې اتخذوني ونسی مال را و امی او زما مور الهین دو کارسازان من دون الله سوا د الله نه تا خلقتا ویلیو چې ما او زما مور ته الهین وی سوا د الله نه قال نو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام بوئی سبحانك پاکی د تعالی یا الله ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ما یکون لی ندی مناسب زما د پارا ما يتصور وما ينبغي وما يمكن لي ان اقول ما ليس لي بحق دا تصور کی ناراضی دا مناسب نه دا دا ممکن نه دا چې زدی وې ما هغه څو چې هغه زما د پاره حق نه زدی دا خبره وکم ان كنت قلته فقد علمته او یا الله کما ویلی کنه نو تا نه خو خبره پټه نه ده کنه ځکه ته په غیب پوهیږي ان كنت قلته او کما ویلی یا الله فقد علمته نو ته خبري تعلم ما فی نفسی ته پوهیږي په هغه څه چې زما په زړه کې دي ولا اعلم او زه نه پوهیږم ما په هغه څه باندې فی نفسی کا چې ستا په علم کې دي ستا د علم نه ماته علم نشته دی او زما زړه کې چې څه خبر راځي هغې نه ته خبرې انک انت علام الغیوب یقینا تی پوهېدونکی په غیبو باندې مخنو چې تا ورته دا نه دي ویلي نو څه دې ورته ویلي دي ما قلت لهم الا ما امرتنی ما نه دي ویلي دوی ته مگر هغه خبره مې کړې ده چې تا امر کړی دی په هغې باندې ما ته ما ورته نه دي ویلي الا ما امرتنی مگر هغه څه مې ویل دي چې تا راته امر کړی دی نو الله امر څه الله ورته ویلي چې اعبد الله نو ما ورته داسې ویلي دي ان اعبد الله چې عبادت او بندګي وکړئ د الله ربي چې زما رب دی و ربکم او ستاسو رب دی ما ورته دغه خبره کړې ده وکنت علیهم شهیدا او زه وم په دی باندې شهیدا ګواه ما دمت فیهم تر څو پورې چې زه وم ژوندی په دوی کې چې ژوندی وم ما دغه خبره کړې ده چې مړ شوم بیا ته زه خبر نه یم بیا که دی زما عبادت کړی او که زما د مور عبادت یې کړی او که نور څه کړي هغه د دی ګناه ده وکنت زه وم علیهم په دی باندې شهیدا ګواه ما دمت فیهم تر څو پورې چې زه وم موجود په دی کې او ژوندی وم په دی کې فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم نو کله چې زه تا وفات کړلم د دې وفات نه پوره اخیستل دي چې زه تا واخیستلم بر اسمان ته دې وخیژولم پوره واخیستلم تا جسما و روحا کله چې زه تا اوچت کړلم خپل ځان تا جسما او روحا نو بیا ما ته پته نشته دی کنت انت الرقیب علیهم نو بیا ته یې نگهبان په دې خلکو باندې وانت على كل شيء شهید او ته په هر شي باندې شهید ګواه بیا عیسی علیہ السلام به رب ته درخواست کوي ان تعذبهم فانهم عبادک یا الله که ته العذاب ورکې نو ستا بندیان دي وان تغفر لهم او که ته ورته بخښنه کې فانک انت العزیز الحکیم نو ته یې زورور د حکمت والا ذات ستا اختیار دی قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم نو بوي الله واوري
هذا دا یوم هغه ورځ ده ينفع الصادقین صدقهم چې پیدا به ورسي رښتیا ویونکو ته صدقهم د دې رښتیا دنیا کې چا رښتیا ویلي دي نو هغې ته به خپل رښتیا پیدا ورسي دا هغه ورځ ده چې ګټه او پیدا به ورسي صادقینو ته د دې رښتیا هغه څه پیدا ده لهم جنات تجري من تحتها الانهار د دوی دپاره به باغونه چې بهیږي به لاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها ابدا همیشه به په دغه جنتونو او نعمتونو کې همیشه رضی الله عنهم دوی به راضي د الله نه رضی الله عنهم راضي به الله پاک عنهم د دوی نه الله به ترې راضي ورضوا عنه او دوی به راضي د الله نه دواړه جانبین خوشحاله وي ذالک الفوز العظیم او دا د ډېره لویه کامیابي الله دې زما او ستاسو د ټولو نصیب کړي دا کامیابي رضی الله عنهم ورضوا عنه ذالک الفوز العظیم دا لویه کامیابي ده دعوت توحید صورت ختم په آخر کې لله ملک السماوات والارض بر اختیارات خاص الله لره اختیارات د اسمانونو او د ځمکو کې دي وما فیهن وغه څه چې په دې ځمکو کې دي او په دې اسمانونو کې دي څه چې پکې دي د هغې اختیار هم د الله دی وهو على كل شيء قدیر الله په هر څه باندې د قدرت طاقت والا دی صورت امتیازات دا دي چې رد دی په تحریماتو د غیر الله هغه څیزونه چې هغه حرام دي د هغې تفصیل تحریمات د غیر الله تفصیلا صورت کې ذکر شو تحلیل او تحریم دا کار د شریعت دی نو شریعت کې چې کوم شی حلالي هغې ته به حلال وي چې کوم حرامي هغې ته به حرام وي او ذکر د موالاتو چې دوستی به د چا سره کې د مؤمن سره او ذکر د پنځو مسایلو د تبلیغ چې مخکې تیر شو دا ستا ذمهواري ده دا به کې او ذکر د کفارې د قسم چې قسم دې مات که نو کفاره به څه شي دا په بل صورت کې نشته په دې صورت کې دی الله دې زما او ستاسو د ټولو صحیح عمل اخلاص نصیب کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين